عمران خان ویلي دي چې د کې پی کې عوام یو طرف نه سیلاب وخل او بل طرف نه په ډرون حمله کیږي اپریشن په شروع دي الیمین ګنداپور دي اپریشن منکولو کې او ډرون منکولو کې خپل کردار ادا کی. عمران خان وایي چې پاکستان کې کم سیلاب راغله ده او افغانستان کې کم زلزلہ راغله ده نو پاغه مزر ډیر زیات خفه ده. عمران خان وایي چې دا وخت زما او زما خاندان ټارګټ کیږي هغه نه سیاسي انتقام اغشتل کیږي خدای چې هر څومره سختی په ما باندې کې زما په خاندان باندې کې خو زه به هیڅ کله هم خپل مخالفینو ته سر ښکته نه کما. د افغانستان د زلزلې حواله سره هم په دې ویډیو کې اهم اپډیټ شریک کوم چې افغانستان کې چې زلزلې څومره نقصان کړی دی څومره خلک شهیدان شوي دي څومره کورونه راپریوتي دي څومره کورونه تباه شوي دي ډېر غټ نقصان یې کړی دی. په کونړ ولایت کې څومره نقصان شوی دی په ننګرهار کې څومره نقصان شوی دی په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. خو بل عمران خان چې کم د جیل نه پیغام را لېږلی دی د جیل نه کمې خبرې د زلزلې او د دې سیلاب حوالې سره کړي دي د افغانستان حواله سره سویلي د خپل پی ټی آی ته څه پیغام جاری کړی دی ډیټیل سره په دې ویډیو کې په دې ټاپکس باندې خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. افغانستان زلزلې چې کم اپډیټس یې به سره ډومبه شریک کما ځکه افغانستان کې یو کم دا کم زلزلہ چې راغلی و هغه ډیر غټ نقصان کړی دی. په کونړ ولایت کې تر اوسه پورې 1400 نه زیات کسان چې کم دي هغه شهیدان شوي دي 1400 نه زیات کسان د شهیدانو رپورټ راغلی دی 3300 نه زیات زخمیان دي 300 نه زیات کسان چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي 15400 نه زیات کورونه مکمل تباه شوي دي په کونړ ولایت کې. لکه دا یو ډیر غټ نقصان دی 15400 کورونه چې کوم دي دا یو ډیر غټ اماونت دا کورونه مکمل تباه شوي دي. په دې کې دننه څومره هم خلک وګوره چې ورځ وي ځنو سړي بهر وي ماشومان بهر وي زنانه په کور کې وي یا زنانه هم داسې چېرته بهر وتي چانس وي بازار لتلی یا چا کره تلي وي نو د شپه وه شپه کې ماشومان هم کورو سړي هم کورو ښځې هم کورې وي زلزله پرې راغله نو دغه شهیدانو او د زخمیانو تعداد ځکه سیوا دی. که دا زلزله خپله الله دې وکړي چې داسې زلزلې په مونږ بیا را نه شي او دا زلزله که چېرې دروازې و نو دومره نقصان به یې نو کړی د شهیدانو او د زخمیانو د تعداد کیدی شي کم وي دروازې زنانه کیدی شي چېرته محفوظ مقامات ته منتقل شوي وي سړو ځان بچ کړی و وړو ماشومان یې بچ کړي وو خو د شپې وه خلک ودو په کور دننه کمرو کې ودو او دغه کورونه پرې راپرېوتي دي. نو په کونړ کې ډېر غټ نقصان شوی دی نه علاوه په ننګرهار کې 100 پورې کسان شهیدان شوي دي 100 پورې کیدی شي نور هم سیوا وي خو چې کم ریپورټس راغلی تر اوسه پورې ټیم چې زه دا ویډیو ریکارډ کوم 120 پورې کسان چې کم دي په ننګرهار کې زخمیان دي او 22 کورونو پورې چې کم دي هغه مکمل تباه شوي دي. جی نو دا زلزلې اپډیټ شو. افغانستان سره د کې پی کې حکومت هم مرسته کړې ده د نور ملکونو نه هم افغانستان سره مرسته شروع شوې دي. د کې پی کې حکومت د افغانستان زخمیانو لپاره بغیر ویزي انټري اعلان کړی دی. بروز ما یو ویډیو جوړه کړه دا خبره دلته کلیر کوم ځکه چې بروز ما یو ویډیو جوړه کړه کنه نو هغه کې ما دا وویل چې د پاکستان حکومت د افغانستان زخمیانو لپاره د فری انټري لکه پاکستان ته بغیر ویزي راتلو اعلان کړی دی. نو ډیر داسې نفرت پال خلک د افغانستان بدل زویم چې هغه یاسې کمنټونو کې هغه لوبه ګرمای نو وی چې موږ د پاکستان د مرستې ضرورت نشته او موږ پاکستان کې اړو علاج نه کوو. نو هغه خلکو له صرف دا پیغام ورکوم چې ډیر لري مزه ته یو ورځ وباسه او ته راشه په دغه تورخم بارډر باندې کښېنه تاله به خپله اندازه وشي چې دغلته څومره بې بس خلک د علاج دپاره ناست دي چې موږ پاکستان ته علاج دپاره لاړ شو. او بیا داسې کیسز هم شوي دي چې واړه ماشومان بیماران وي د هغوی مور پلار ویزه ډیلی کېږي نو هغوی بل چا له خپل زوی خپل ماشوم ورکړي چې دا ته بوځه پېښور کې یا فلاني ځای کې اسپتال ته هلته یې داخل که دا پیسې واله موږ دا زوی په تا سپارلی دی موږ دا ماشوم په تا سپارلی داسې واقعیت هم شوي دي. نو داسې غلط کمنټونه څه نه جوړېږي او یو ګاونډی چې د بل ګاونډي په کار را نه شي نو په داسې ګاونډي باندې څه که تاسو وایئ چې لکه موږ تاسو سره زیاتی کړی دی یا پاکستان تاسو سره زیاتی کړی یا څه هغه ځان له بېلې خبرې دي خو چې سخت راشي نو هم ګاونډی به په کار راځي چې سخت راشي تاسو به د مونږ په کار راځئ مونږ به ستاسو په کار راځو. نو داسې قسم کمنټونو نه پرهیز وکړئ دې سره دل ازاري کېږي. ډېر نه تاسو صرف یو ورځ ته دا تورخم بارډر ته راشئ تاسو له خپله اندازه وشي چې څومره خلک پاکستان ته د علاج دپاره راځي. دا زه په تاسو باندې څه احسان نه کوم دا زه تاسو دلته څه فري علاج ته نه راځئ دلته تاسو نه ډاکټران پیسې اخلي تاسو له څه فري علاج نه کوي چې مونږ په تاسو احسان کوو چې تاسو ته دلته علاج ته ولې راځئ. دا د مونږ دپاره هم ښه ده تاسو دپاره هم ښه ده مونږ تاسو نه لکه دلته ډاکټران تاسو نه پیسې اخلي چې پاکستاني نه 10 اخلي نو کېدای شي افغاني نه 15 اخلي لکه داسې کیسز هم کېدای شي لکه دا موږ په تاسو احسان نه کوو زه د احسان لپاره دا خبره نه کوم خو ګوره غلط کمنټ به نه کوئ غلط کمنټونه چې کوم کسان دي د هغوی ته زړه ورسره خفه کېږي
چې ګوره هلته څومره تکلیفات په هغې تېرېږي ته د څه نه خبرې پتا لا راغلی نه ده چې پتا راشي بیا به تا له خپله پته ولګي نو داسې قسم کمنټونه مه کوئ جي خبل د کې پی کې حکومت بل اعلان دا کړی چې 15 شرکونه د امداد هم افغانستان ته لیږلي دي په تورخم بارډر د افغانستان چې کم خلک و هغوی ته په حواله کړي دي چې په هغې کې مختلف امدادي سامانو 15 شرکونه د کې پی کې حکومت هم لیږلي دي جی بل عمران خان جیل نه چې کم پیغام جاری کړی اوس په هغې خبرو کو عمران خان ویلي دي چې زه ټول قوم ته دا ریکویسټ کوم چې دا وخت د سیلابو په حالت کې د دې افت په حالت کې تاسو ریسکیو او ریلیف ټیم سره ټول حصہ واخلئ او پی ټی آی ته هم وایم چې تاسو د هر چا مدد وکړئ تاسو هر چا سره ودرېږئ او د موسمیات تبدیلی چې کم دغه دی دا مخکې هم ما د دې حوالې سره خبرې کولې چې دې نقصانات په موږ له مخکې راځي او هغه نقصانات موږ ته راغل موسمیات تبدیلی لکه اوس دا کم کلایمیټ چینج دا کلاود برسټ یا دا سیلابونه دا موسمیاتي تبدیلی ده جی د دې خبره عمران خان وایي چې مخکې به ما کوله او دې دپاره بیا ما بلین ټری سونامي پراجیکټ هم تیار کو بلین ټری سونامي پراجیکټ مې تیار کو واړه واړه ډیمونه ما شروع کړل دې دپاره مې شروع کړل که چېرې دا کلایمیټ چینج کېږي دا موسمیاتي تبدیلي کېږي چې د هغې خلاف موږ سره د بچ کېدو څه نه څه ذریعه وي نو ما دا ډیمونه او دغه بلین ټری سونامي په دې وجه جوړوله چې ما له پته وه دا موسمي تبدیلي به کله ناکله په پاکستان راځي چې د هغې نقصان دغه اوس موږ له ښکاري سیلابونه راغل په پنجاب کې په پاکستان کې مختلف علاقو کې دغه سیلابونه راغل او نقصان یې الریډي تاسو له ښکاره دی عمران خان وایي د دې خبره به ما ډېر مخکې کوله او ځکه ما دغه ډیمونه او دغه بلین ټری سونامي په دې وجه شروع کړې وه چې ما له پته وه چې دا موسمیاتي تبدیلي او په پاکستان باندې کله هم راځي جي نو دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده کمنټ لازمي وکړئ